اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وخامخا پتا کسرا جاءت راغلی رسولنا استاد زمونگا فرشتگان ابراهیم علیہ السلام لراغلیو پس باندې بالبشرى بالبشارة پس زیر باندې پس شي زیر باندې به اسحاق و یعقوب چې ولد به پیدا کیږي اسحاق علیہ السلام او نسب به هم پیدا کیږي یعقوب علیہ السلام. په صورت د غلمانو کې ورته راغلل خسته شکل او تک سپین مخونه یو خسته الکانو په شان راغلی او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک فرمایي چې درې فرشتي وي جبريل عليه السلام او میکائیل عليه السلام او اسرافیل عليه السلام. قالوا نو ول دي فرشتو چې کله راغلل ورته سلاما من سلمنا سلاما علیکم علیک سلاما من سلمنا سلاما علیک سلام چو پتا باندې په سلام چولو سره. قال نو ابراهيم عليه السلام ورته په جواب کې سلام اے سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې. نو ابراهيم عليه السلام د میلمنو ډیر شوقي وو بغیر د میلمنه به روټه هم نه خوړله. فما لبسا پس درنګ تیر نه کو وخت تیر نه کړ ابراهيم عليه السلام انجای بیان جا دا چې راتله وکړه بیا اجلن په وسخي باندې حنیذ من مشوین ورید کړی شوی پکانی باندې چې ورید شي مخې ته کې خو. فلما پس هر کله را چې ولید ابراهيم عليه السلام ايديهم لا سند دي فرشتگانو لا تصلوا چې نه رسیږي الیه دي طعام ته یعنی الى العجل دي سخیلرا نکرهم من انکرهم ناشنا وګړه دي ابراهيم عليه السلام دی لرا زکه او اوجسا پیدا شو وقع واقع شو نفس خپل کې ځان سره پټ منهم د دین خیفتن خوفا خوف واقع شو یرا واقع شو. وجه داوا چې په دغه زمانه کې د چا بچ روټه نه خړل کېدل هغه یا به دشمن نه خړله چې قتل د پر راغلی یا به غلو نو زکه واقع شو یرا. قالوا نو ول دي فرشتو لا تخف مېریګه ابراهيم عليه السلام ان یقینا مونږ چې ورسلنا لګل شي مونږ الى قوم لوط من الى عذاب قوم لوط د پر د عذاب د قوم د لوط عليه السلام لرا. رب کریم فرمای وامراته بیبی د ابراهيم عليه السلام ساره بنت هارون بن احور هي ابنه عم ابراهيم چې دا تلور و د ابراهيم عليه السلام. وامراته بیبی د ابراهيم عليه السلام ساره بیبی قائمه ولاړه و د خدمت د پاره فضحكت پس وی خندل تعجب وکړو د یری د ابراهيم عليه السلام نه چې د ملمنو نه و یریدو دا خو فرشتي وي دی و یریدو. رب کریم فرمای فبشرناها پس زیر ورک مونږه د ساری بیبی لرا به اسحاق په اسحاق علیه السلام باندې چې دا به ولد وي ومن وراء اسحاق ومن بعد اسحاق ورست اسحاق علیه السلام نا یعقوب علیه السلام یعنی ولد الولد چې نسب دم پیدا کیږي. قالت نو ول د ساری بیبی یا ویلتا افسوس زمای ناشنا خبره ده د تعجب د وجینه ویل الی دعا زب بچی زیګوما ولد برولم ز او حال دا انا عجوز وانا عجوز ز چم بډایما وهذا او دا بعلی من زوجي خاون زما چې ده شیخن هغه هم بوډا ده جلالین و چې دا ساره بیبي چې ودا د 9 کالو او په یو روایت کې راځي چې ابراهيم عليه السلام دا د 10 کالو او مجاهد سے اسحاق سے و چې دا د 100 کالو ابراهيم عليه السلام. وهذا بالي دا خاون زما شيخن بوډا ده ان هذا يقينا دا لشيء خامق یو کار ده یعنی یو شی ده عجیب ده عادتا لا قدرتا نه قدرتا عادتا یو عجیب کار ده چې د بوډا او د بوډا نه بالک پیدا کیږي. قالوا نو ول دي فرشتو بیبی تا اتعجبین تتعجب کوي معنی دا لا تعجبی تعجب دی کی مکوا من امر الله د قدرت د اعلان تعجب مکوا. رحمت الله رحمتنا د بری تعالی وبرکاته برکات او سعادت د بری تعالی دی علیکم پتا سبحان اهل البيت یا اهل البيت خاندان د کور د ابراهيم عليه السلام پتا سبحان د رحمتونه وی او برکتونه دی. انه یقینا د الله تبارک وتعالى چې د حمید معنا محمود فی افعاله استایل شوی دی یعنی سچ کوي خلق صفت کوي یره کاذاب هم راولینو د باری تعالی صفت کوي خلق زاریان ورته شروع شي. نو حمید معنا محمود فی افعاله سچ کوي خلق صفت کوي
ستایل شوی دی. مجید معنا بزرګوار دی، د ډیرو صفاتو لایق دی. مجید مختلفې معناګانې دي، یا ذو شرف دی، غټ د شرافت والا دی، یا بیضاوی معنا کوي مجید معنا کثیر الخیر والاحسان، د ډیر خیر او د احسان والا دی. چا معنا کړی دی فراخ ورکوونکی د احساناتو دی. امام بغوی معنا کوي رفیع اوچت شان والا دی. بس مجید بزرګوار دی، د ډیرو صفاتو لایق دی. رب کریم فرمای فلما پسر کر ذهبا چې لاړه ختمه شو عن ابراهیم علیه السلام نه الروع منه الخوف يرتنا لاړه وجاءت رغلدل البشرى زیر راغه بالولد اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام باندې. دینه بعد کله چې د آرام شو یجادلنا من یکلمنا خبرې کولې دي زاریانې کولې فی قوم لوط په باره د قوم د لوط علیه السلام کې چې دی محلا کو دي کې لوط علیه السلام دی. رب کریم صفت د ابراهیم علیه السلام کوي ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام چې ول حلیم خامخا ډېر صابر انسانو اواه معنا ډېر اوه کوونکو چې جهنم به ورته یا چنو اوه به کولو. منیب معنا راجع الی الله رجوع کوونکی الله لرو راجع الی الله. رب کریم فرمایي یا ابراهیم یا ابراهیم علیه السلام اعرض اعراضک عن هذا د دې زارینا د دې جدال نه اعراض وکا. بس د دې د دعا مغوړه دینه د دې د هلاکت ټیم پوره دی دینه تیر شه ابراهیم علیه السلام. انه یقینا شاندار قد جاء پتا کی سره راغلی دی امر ربک یعنی عذاب ربک امر د عذاب د ربستا په هلاکت د قوم د لوط علیه السلام باندې. و انهم یقینا دي چې د اتیهم راضی به دی لره یا راتلونکي دی لره یا نازل بهم نازلدونکي دی په دې باندې عذاب یو عذاب داسې عذاب غیر مردود چې نه دی رد کړی شوی. رب کریم فرمایي ولما ارکل جاءت چراغ رسولنا فرشتگان زمونږه لوط علیه السلام لره سی امنه حزن خفکړی شو بهم پاغي باندې وضاق او تنگ شو بهم پاغي باندې یعنی د وجه د فرشتگانو د لوط علیه السلام زرعن قلبن دا زړه تنگ شو. ولی دا زړه تنگ شو دا بس کیږي دا خو زما میلمانه راغله خسته کو الکان زما کور ته راغله او د ته پته و چې دا زما قومین بچا بازانی. وقال نو ول دی لوط علیه السلام فی نفسه ځان خپل سره هذا یوم دا ورځ ده هذا یوم دا ورځ داسې ورځ ده عصیب معنا شدید سخت ورځ ده شر د دې په ما باندې ډېر سخت ورځ ده. وجاءه هغه منافق بیبي چې د دوا واغله د کور نه لاړه هغه قوم خبر کړه وای منکر خستاله کان راغلي دي داسې مخونه دي چې کلمم د دې په شانته مخونه نه دي لیدلي. نو رب کریم فرمای وجاءه راغله د لوط علیه السلام لره قومه قوم د کله چې خبر شو یهرون پالکون د دې کې چې منډې وهلې الیه د طرف ته. رب کریم فرمای ومن قبل وړاندې کانو ودي یعملون السیئات چې کول دي بدکارۍ لره فحاشیه ولواتت لره په خانه بدعمله ودي چې راتله به کول سړو ته د شا اړخ نه. قال نو ویل لوط علیه السلام یا قوم زما هؤلاء دغه دي بناتي لورګانې زما هن دا لورګانې چې د اطهرو پاکي دي لکم ډېرې پاکي دي لکم تاسو لره. د دې سمانا ده مجاهد صاحب او سعید ابن جبیر صاحب وایي انبیا چې دي د خپل امت د پاره د پلارانو په ځای دي یعنی د لوط علیه السلام د دې قوم د پلار په ځای او د دې قوم بیبیانې د دې ښځې د لورګانو په ځای و د لوط علیه السلام. نو اشاره دې ته ده چې لاړ شئ د خپلو بیبیانو ته دا پاکي دي دیله لاړ شي هغې باندې خپل حاجت پوره کوي جما ورسره وکړئ خو پرېږدئ دا میلمانه زما. یا یو قول غیر معروف دی چې ورته ویل چې د مشرانو ته ویل چې دا زما لورګانې دي دا په نکاح کې واخلئ خو دا قوم منې کوي د میلمنو د بېعزتۍ نه ما وساتئ. نو هؤلاء دغه دي بناتي لورګانې زما یعنی معنوي لورګانې زما هن دا لورګانې زما چې دي اطهرو ډېرې پاکې دي لکم تاسو لره فاتقوا الله پس ویرېږئ د الله نه ولا تخزوني ما مه شرموئ په حق د فی ضیفي په حق د میلمنو زما کې. الیس منکم یا نشته دی فیکم منکم من فیکم په تاسو کې رجل یو سړی رشید هوښیاره چې ښودنه وکړي تاسو ته منم کې دي بدکارۍ نه.
قالو نو ویل دي قومیانو په جواب کې لوط علیه السلام لقد علمت خامخا پتا کې ست علم لري لوط علیه السلام مالنا نشته مونږ لره فی بناتک بلورګانو ستا کې من حق من حاجه سحاجته وانك یقینا ته چې لوط علیه السلام لتعلم خامخا علم لري ما دا غسنوري چې اراده کومږه مردار عمل ته اشاره ده آیا ته پته ده اراده د څه شي ده زمونږه یعنی دا د الکانو شوقیانو چې مونږ دې ته اراده ده قال نو لوط علیه السلام ځان سره دا خبر وکړه فی نفسه ارمان وکړو لو ان لی کچره مال ربکم پتا سبانه په دفع استاسو باندې قوتن یا قوت بدن کې او زور زما او آوی یا قدرت می چې پنامنی ولې ویلا رکن شدید عشی الى عشیره کثیره خپلوانو ډیر وتا یعنی زو قوم محکم قبیله و زما نو لفعلت ما فعلت داسې نخریبه مې کړې وي چې کوم اراده مې ده د دې فریاد نه بعد الله تبارک وتعالى بیا انبیا په کمزوري خاندان کې نه دي راوستلي نو کله چې جبرائیل علیه السلام او فرشتي پوه شو چې دا لوط علیه السلام ډیر خفه دی قالو نو ویل دي فرشتو یا لوط علیه السلام ان یقینا مونږ چې ورسل رسول ربک استاذي درفستایو یعنی فرشتگان یو لن يصلوا هرگز بونه رسیږي دی له کتا ته یعنی ستا هلاکت ته سم نشي کوله فاسری پس د شپې بوزا اسرا د شپې مزل ته ویل کیږي بیا اهلک اهل خپل لرا بقطع من الليل پس حصہ د شپې کې پس ټوټه د شپې کې ولا يلتفت التفات د نه کوي یعنی شاته د نه ګوري منکم استاسنا احد یوکس یعنی لا ينظر ولا يلتفت من لا ينظر الى ورائه رست د سوق نه ګوره منکم استاسنا احد یوکس الا امراتک مگر هغه کډه ستا چې دا بیبي ستا واغیله هغه منافقه دا مبوزه دا استثناء د کوم زینه ده فاسر بالیک پس د شپې بوزه اهل خپل خو الا امراتک تراشه دا بیبي خپل دا واغیله چې دا منافقه دا مبوزه ځان سره انه یقینا شان دا مصیب و رسیدون کې د منافقي واغیله ته ما هغه عذاب اصابهم چې رسیږي دی قوم لره دی تبم دا عذاب رسیږي ان موعدهم یقینا تم د هلاکت د دی الصبح سبید ها بیا لوط علیہ السلام ورته نه الان اوس په عذاب را ولا زو تسغو سیم جبرائیل علیہ السلام ورته جواب کې سوی الیس الصبح ایا نه د سبی بقریب نزدې بلکې نزدې د سبی فلما پسر کلا جا چراغ امرنا منا عذابنا عذاب زمونږ رب کریم فرمای جعلنا وګرځول مونږه عالیها بر اړخ د زمکه سافلها لاندې اړخ د زمکه یعنی لاندې زمکه می په بر کړل او دا بر می په لاندې کړل اول جبرئیل علیہ السلام دا مخونه ولا د هوار کړل دا بیا بر زمکه لاندې کو لاندې زمکه بر کړل دا غکلی ولا باندې د عذاب راغې وامطرنا ورول مونږ علیها پدی باندې حجارتن د کانو باران وامطرنا ورول مونږ باران علیها پدی باندې حجارتن د کانو هغه چې څوک تجارت ته تلیو کلین نه وته من سجیلن د قرت کانونه د کنکرو پشان کانیو دا تیره کانیو ممدود معنا دو ترجمه دي په در په یعنی یو بل پسې براتل دا کانی یا مجموع جمع کړي شیو تیار کړي شیو د لپاره یعنی عذاب د لپاره دا کانی مسومتن معنا نه خدار کړي شیو په حال کون د دې کې نامدار کړي شیو یا نه خدار کړي شیو یا نامدار کړي شیو نمونه پیلی کړي شیو دا د فلانی زوی د فلانی د لپاره دا کانی مقرر شوی دی عند ربک من عند ربک د جانب درفستانه رب کریم فرمای وما هي ندی دغه کانی من الظالمین د ظالمانونه ببعید سلری یا وما هي ندی د کله من الظالمین د ظالمانو مشرکانو د مکی والا ببعید سلری ندی دی پتیریږي